بسم الله الرحمن الرحیم جی قدرمندو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ روزنامه سوات او زه تاسو کوربه محمد عباس یوسف زی قدرمندو پښتنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په غونډه نړۍ کې چې دی یو طرف ته کرونا وایرس وبا چې دا هغه ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه ده نو بل طرف ته تاسو ګورئ زموږ د خیبر پښتونخوا او زموږ د ملکن ډیویژن کم پولیس چې دي هغه خپل هم ژوند په دار لګولی دی او په کورونو کې چې دی هغه کینی نه ټوله ورځ او ټوله شپه چې دی د عوام په تکلیفاتو کې چې دی راوتي دي په روډونو کې په دې وخت کې را سره سیدو تاڼه کې موجود یم په دې وخت کې را سره ناس اسحاق صاحب کوم چې ډي اس پي سرکل هغه هم ډېر زیات خدمات پراته دي قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو مخکې به موږ تاسو ته ښوولي دي دوی چې دي په مختلف بازارونو کې دورې کړي دي او د هر څه وبا کې چې دی د پښتنو سره او د ولس سره چې دی شانه بشانه ولاړ دي نو د خپل ټول ټیم د طرف نه دوی زه اپریشیټ کوم او د خپل ټول ټیم د طرف نه چې دی د کے پی کے پولیس او د ملکن ډیویژن پولیس ته زه د خپل ټي وي د چینل د طرف نه خیرج تحسین پیش کوم د دوی سره به هم خبرې اترې کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام تاسو خدمات چې ډېر پراته دي یقینا د ستاینې وړ دي ستاسو خدمات زمونږ ولس ته به دا وخت کې اختر هم نږدې کېدو کې دی سر څه پیغام به ورکوئ زمونږ ولس ته بسم الله الرحمن الرحیم زه د خپل طرفه دا پیغام ورکوم دی چې دا کوم لاک ډاون دی نو دې کې کومه نرمي چې راغلی نه د دې نه د دې غلط دغه نه علي دوی له پکار دي چې غیر ضروري دی نه ګرځي خپل کورونو ته په وخت ځي خپل کارونه چې کوي نو بغیر دغه ضرورت دی بالکل دی نه ګرځي بل دویم میسج دا ورکوم چې د اختر را روان دی چې په دې کې دی بالکل هیڅ قسمه هوایي فیرنګ ونه شي بل د دې نه علاوه د ون ویلنګ چې کوم د موټرسایکل دا کوم د ملکان روزي نو په دې کې غټ نقصانات دي زه د مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې خپل بچي دي پوي کی او دا کوم وین ویلنګ چې کوي یا د اختر کې کم مستۍ نه کوي نو دا د دې دپاره ښه نه ده زحمت جوړېږي نو زه بیا هم دې عوامو ته دا اپیل کوم چې دوی د ون ویلنګ نه او د فیر نه ځان وساتي ډیره مهرباني قدرمندو کتونکو څنګه چې د ډي اس پي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې په اختر په نږدې کېدو کې دی او خلک چې دی نو ون ویلنګ هم کوي او مختلف قسم د اختر په شپه د چاند رات په شپه باندې چې دی هوایي فایرنګ هم کوي نو زموږ د ډي اس پي صاحب د طرف نه او زموږ د ټول خلکو ته دا اپیل دی او دا ورته ریکویسټ کوو چې هېڅ قسمه داسې غیر قانوني کارونه چې دي هغه مه کوئ ځکه چې تاسو ته هم نقصان جوړېدی شي او ستاسو بچو ته چې دی نو هغه ته هم نقصان جوړېدی شي په دې وخت کې زموږ پروګرام چې دی هغه فایده ته رسي د بل پروګرام پورې خپل کوربه محمد عباس یوسف زی ورکه اجازه د لوی الله په امان